به وایي چې چرګې غی چرګان غی ګډې غی غواګانې غی بیزې غی ترور غی ورېره غی خوارزه غی مور ولې نشتي حیا ولې نشتي هغه خلک زموږ مخې ته وردېږي او هغه خلک به موږ بېعزته کوي هغه خلک به موږ یادوي زه راته وایم زه ګورې په میډیا باندې دا نه غواړم چې زه د کور کلي خبره میډیا ته راواچوم خو چې زه م تنګ کړم زما دې په خدای قسم که زه د نه بیا قلار شوم او یا مې پرېښودی یا م رانه بیا ځان خلاص کو او دا راته زه وایم چې مثال په طور د هغه خپلو زامنو او د هغه خپلو بچو په شانتې سوچونه موږ ته م کوئ چې چرګ چرګوړی پردی نه پېژنئ غایې نو هغه شانتې موږ هم یادوئ 9 کاله دا د ځوانانو کار دی بقایه زما زندگی 27 سال عمر دی که نه زما خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د 27 سالو په عمر کې زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم واده کړی دی ټولو مسلمانانو ته پته را صحیح ده زما واده زما خپله مرضي ده زما خپل لایب دی زما د کور خبره ده بل زما ښځه تاسو یادوئ چې څنګه دا ښځه ناسته ده تاسو زما ښځې ته د خپلې لور په شانتې ګورئ د خپلې لور په شانتې حسابوئ د خپلې خور په شانتې حسابوئ الحمدلله د قرآن علیمه ده الحمدلله ترجمه یې کړله د الله دین یاد کړی دی زما د پلار د خور لور ده زما د ماما لور ده زما د پلار د ترور نسۍ ده داسې د کچرې د ډیران جنۍ خو نه ده چې هغه به ما وشرمئ زما عزت به خراب کي نه لالا هر سړی زما الحمدلله زما عصب نسب ته نشي را رسېدی چې په خپله کنجران یئ په خپله کونیان یئ په خپله کنجران او کونیان اوسېږئ زما فیملي به د ځان په شانتې نه حسابوئ دا زما په خاندان کې طاقت دی چې په 2021 کې جنکو پرتګونه وښکلي سر نه تاو کړي 9 کاله زما د ښځې شو دي زه دله په چیلنج در کوم په مردان تورو معیارو کې مې د ماماګانو کور نه دي او ماماګان مې د هغې خاندان سره تعلق ساتي چې د تورو معیارو په هدیره کې کم مړی ښخ دی کم زموږ نیکه ښخ دی دا زما د نیکه قبر دی دا زما د ماماګانو د نیکه قبر دی چې دغه شانتې په مردان کې ښکاره دی ټول جهان یې پېژني په تورو معیارو کې ښکاره دی لږ لاړ شئ او زما د مشرانو هلته ریزلټ وګورئ ویې لټوئ څه کې کوي زما د ماماګانو د هغو د مشرانو د هغو د نیکونو د هغو د پلارونو په خپله کونیان یې کنجران یې نو هر سړی راته کوني ښکاري هر سړی راته کوني ښکاري زه د دنیا د نورو دنیا پسې زه لګیا یم زه به ورته خونې کوم نو زما په خپله زه به د ځان دپاره کونۍ ښځه خوښوم کم اصله به خوښوم ما چې اغستې ده ښځه مې اغستې ده ما خره نه ده اغستې ما ښځه اغستې ده او دا دله ما مثال درکړی دی دا دله ما مثال درکړو دلګانو ځان پیژنئ چې دس یی د شته خاوند دله به پروت یو ښځه به په بل باندې ځان غی خاوند به اوسه په څنګ کې پروت یي وزي به په بل باندې به ځان غی زه ګورې هر هغه سړی والله چې زه په داسې طریقه باندې پیژنم بیا به سبا له خفه یی زه راته دا ویم زیشان سه زه دشمني نه کوم د زیشان سه زما د دشمنۍ کار نشتی د زیشان صرف زه تاسو دا ښیم چې آیا زیشان ماله راغلی دی او که زه زیشان له تلم زما د هغې سړي سره دشمني ده چې کم سړي زما د چنې تصویر زیشان ته رالیږلی دی او بیا یې ورته ویل دی چې داسې ویډیوګانې پسې جوړې که والله که رانه خلاص شي زیشان د میډیا کس دی د هغه نه زما دا حق دی او ما ورته دا ویلي چې سبا له به ستا د خور یا د مور یا د چنې یا د ترور یا د کاکا یا د ماما یا د رشته دار نو زه به دونه بېغیرته له ځانه سازوم زه به شیر کوم بس بېغیرتوب یې کړی دلتوب یې کړی په هغه دلتوب اوسه زما ورانه ده د زیشان دا وایي زما فیمس ملګرو 61 کسان یې ویډیو بره وخېجوئ بیا به راته زه هر څه ښیم چې زه دې ولتلی یم او کماله دې راغلي نن سبا ورونو زه رتاریان دا یم او زه په دې سوچ باندې ویم چې یو سړی وایي چې دا پلانکۍ ښځه وخت څنګه تېروي نو پوه شئ چې د په خپله ښځه کونۍ ده په خپله دا کوني دی په خپله لور کونۍ ده ټوله دنیا ورته داسې ښکاري که یو سړی ووایي چې دا پلانکۍ ځوان دا وخت څنګه تېروي نو سوچ د دې نه وکړئ چې دا په ما باندې دا سوچ کوي د سوچ غلط دی دا په خپله ارامي دی دله دی دوس دی ځکه به ما پسې دوسې خبرې کوي نو هوښیار له اشاره او قمقل له کوتک او زما خو چې څونه وروڼه یې دا ویډیو خو د نه زه په غونډه په واړۍ کې چې زما هر انسان یې واوري داسې چې غونډه واړۍ یې واوري ولې چې زه د خپلو واړۍ مشرانو ته ویم سبا له به زما رچنې تصویر چې څوک څنګه راغلی او شیر کړی دی او کنځلې او بدې خبرې یا زما ګاونډي دی یا رشته دار دی یا خپل یا بارایا او شیر کوي سبا له چې زه رسې وکړم بیا به زما نه ګیله نه کوئ سبا له چې زه په کور باندې ورځم بیا به زما نه ګیله نه کوئ چې زه لایف ویډیو سټارټ کړم او زه چنې ته ولاړ یم بیا به په ما پسې راپاسئ او که نه راپاسئ که سبا له موله د ښځو د خښتګونو تصویران شیر کړه بد به راباندې وایي او که نه وایي
زه د خپل واړی مشرانو ته زه دا وایم زه ګوره په هر څه باندې پوهېږم ما همیشه دپاره د خپل ملک سپورټ کړی دی ما په پاکستان کې دننه کار نه دی ساتلی ما همیشه دپاره د خپل وطن خبره کړله د خپل وطن دپاره لګیا یم که مثال په طور ته زما سره محبت کولی شي ته زما ته ورور ویلی شي بچی ویلی شي زه د خپل مشر ګڼم زه د خپل رور ګڼم زه د خپل ځان ګڼم خو که ته زما له بېعزتۍ کوشش کې نو والله چې زه ګوره په واړی کې زه زما پلار نیکه 4 کور په واړی کې د واړی په بازار کې 4 دکانونه چې زما پلار زما نیکه په واړی کې دیرو دا واړی داسې واړی نه وه په واړی کې صرف 4 کور او 4 دکانونه نن پکې د اماره کمانه راغلي پته نه لګي چې د واړی نه څه ساس شوي دي ما خو 9 کاله نه دي لیدل په واړی کې یو څو قومونه و چې هغې ته ویلی شي اخونخېل منګه پکې و سیدان مولیانو پکې زمونږ څه پکې سیټان او وغیره وغیره چند داسې قومونه لږ لږ په لږ لږ حساب پکې یو څو قومونه نور دي پوهې شوې او د غونډ اخونخېل څه زمونږ رشته ده د غونډ اخونخېل څه که ښکته دی نو هم زمونږ الحمدلله خپل دی او که بره دی نو هم زمونږ خپل دي موږ یو یو نه یو شانتي یو زما نیا اخونخېله ده زما د پلار مور اخونخېله ده زما د نیکه مور کرموخېله ده د هغه د پلار مور اخونخېله ده نو زه دا سوال کوم خپل مشرانو ته زه سوال کوم چې زما مخې ته به سباله نه وردېږئ که یو سړی زما کور ته سپک ګوري که نه نو ګورې د ځان نه څه خواږه نشتي لا اله الا الله محمد رسول الله بل ورځ له مې بیا داسې کار ورسه کړی چې بیا به خفئ زه د دې وجې نه د خپل علاقې تصویر زه نه شیر کوم زه یم چې زما علاقه پسې څوک بد رد ونه وي زه په دې وجه باندې د خپلې علاقې نوم ما د اوسه پورې نه دی یاد کړی نه مې یاد کړی او نه مې یادوم چې زما علاقې ته څوک په سپک نظر باندې ونه ګوري موږ اکثر د دشمن سره لګیا یو او دشمن له جواب ورکوو ما دونه د علاقې خیال ساتلی دی خو چې د علاقې سړی رالی او ما په بل سړي باندې بېعزته کوي والله که رانه خلاص شي قسم دی که رانه خلاص شي زیشان زما پلار ته دله ویلو که نه ما ته دله ویلو که نه او ما ته په ما باندې ځان پیمس کوي که نه دا د ورګرو دا میسج یې څه لیکلی دی دې ته وګورئ ده ته ما میسج کړی دی ما ورته میسج کړی مرګرو په دې ځای کې زه راته دا میسج هم ښیم چې لاول میسج چا کړی دی د کم طرف نه راغلی دی صحیح ده زه راته باقي ده ورکې زه ورته را کیمرا وړم ښه په برابر طریقه باندې زیشانه منګ له حیا عزت پکار دی زما د ټیک ټاک په آی ډی کې نه دی د بیګانه په رایس ته ما څه تقریبا 1.5 افغانیان بلاک کړه اشنا منګ له په میډیا کې په هغه طریقه باندې زندګي تېرول مزه نه راکوي چې یو سړی دی زما خور او مور کنځي او زه دې ورته خاندم چې ځه کنځه او شیر کوه نه زه د خپل ملک سپورټ په اخلاقو کې کولی شم زه د خپل ملک سپورټ په خبرو کې کولی شم زه د خپل ملک جواب په خبرو کې ورکولی شم زه الحمدلله په ځان کې دونه طاقت لرلی شم چې زه د خپل ملک دپاره په هر لار باندې انشاءالله د آیین او د قانون لاندې الحمدلله زه جواب ورکولی شم او الحمدلله ورکړی مې دي زنده مثال زما چلیږي په دې میډیا کې د خلکو لیدلي پوهې شوې که یو سړی وایي چې راشه زما خور او مور د خلک کنځي او زه دې په میډیا کې لاړ شم په هغه میډیا باندې دې اور ولګي په دنیا کې لاول د خپل مور او پلار عزت دی د خپل ځان عزت دی چې یو سړی په خپل عزت ننګ نشي کولی او په ملک څه عزت وکړي او په کلي څه عزت وکړي او په محله څه عزت وکړي هغه به د محلې او د خاندان د عزت څه خیال وساتي اشنا هوښیار له اشاره او قمقل له کوتک په دې باندې هوښیاران پوهېږي اشنا په دې باندې هوښیاران پوهېږي زما څه چې د دیو چیړه راغی تاسو ته ښه پته وه چې د عالم خان شیرپو سپورټ چا کوو پښتنو دا ویډیو شیر کوي زه به راته هر څه ښیم چې دا ویډیو کم از کم مخې ته لاړ شي ځکه چې دیو زما پیج رپورټ کوي زما پیج د پښتنو په سپورټ باندې روان دی او زه د پښتنو ته زه دا وایم چې تاسو به زما سپورټ انشاءالله کوئ او زه د دیو هر هغه خبره به زه جوټه ثابتوم ورته به ښیم هر یوه خبره ورته جوټه ثابتوم ورته به ښیم نن چې ما ته زیشان کوم الفاظ استعمال کړي قسم دی چې ما ته افغانیان په میسجونو کې وایي ما پسې چې د کوم بدې ردې ویلې قسم دی چې د ملک دشمنان یې ما ته په میسجونو کې وایي راشه زه هغه افغاني ته مې هم راشه د زیشان له اولنی میسج السلام علیکم څنګه وروره یو ملګري راته ستا ویډیو لایف ویډیو را لینک کړه او ډېره ښکلې ویډیو دې جوړه کړله او منم دی وروره پلار دې نر دی منم دی وروره پلار دې نر دی نو نن زما پلار څنګه دله شو زما خو حق پلار دی ما خو پلار بدل کړی نه دی حق پلار دی چې دا کم پلار نه شویم او نه مې 15 پلاران دي یو پلار مې دی د یو پلار نه پیدا یم د یو پلار نه بقایا زما د فیملی خبره تا کړله لا اله الا الله محمد رسول الله زما مور نه ده په نږدې ګاونډ کې به هم چا مخ نه لیدلی انشاءالله په نږدې ګاونډ کې پوه شوې په نږدې ګاونډ کې به هم چا مخ نه لیدلی چې سیدوري شاه
مور څوک ده کمه ده او د کم ځای نه راغلی او دا څوک دي پوه شوې الحمدلله زه راته دا ویم چې د پیملۍ خبرې والله چې ماله په میډیا ورونو مزه نه راکوي قسم دی چې زه ویم چې زه یې چرته م رانه وړم خو چې کله یو سړی دی نه پرېږدي چیړي دي او بیا چیړي او بیا نه پرېږدي او بیا چیړي او بیا چیړي او زه د دې وجې دپاره دا خبرې کوم چې زه به ټول عمر په سعودي عرب کې نه یم زه به ځم پاکستان ته نو چې یو سړی زما رچاني تصویر رالی او شیر کوي او سبا له مې د ښځې شي ته دا موبایل نیولی او ویډیو ترې کوم او ټولې دنیا ته یې وښیم نو بیا به مې څه د هغې نه ونیسې بیا به څه وکړې او یا مې د لور شي ته نیولی دا موبایل بیا به مې څه د هغې نه ونیسې بیا به ته بدماشي کې خو تا زما د عزت د خرابېدو کوشش کړی دی او زه به بیا ستا عزت خرابوم چې په هره طریقه باندې زه راته دا وایم چې زما سه په خپله علاقه کې د هر هغه کس دشمني ګیله کولی شي زما په پلار پسې راشه زما مشران شته زما کور شته زما ترونه شته زما خاندان شته الحمدلله زما اجره شته الحمدلله بنګلې کورونه نه بنګلې مې دي بنګلې مې دي کورونه مې نه دي بنګلې شته الحمدلله اجره لرم جومات لرم محله لرم غم خادي لرم که څه دې راسي هلته مخامخ راشه او کښېنه مخامخ راشه بې مور او بې پلاره نه یو او نه داسې خلک یو چې څوک هم پېژني نه د واړی په بازار کې نوم یاد کوي د میا صاحب کور کم ځای د ټوله دنیا به راته وښیي په بازار کې نوم یاد کوي د واړی بازار کې په چیلنج درته وایم چې کم سړی مې چیلنج کوي د واړی په بازار کې نوم یاد کوي د میا صاحب د کور کم ځای دی ماشومان به راته ښیي ماشومان نور په ګوته باندې نه پټېږي زه د دې وجې نه لګیا یم چې ما ته ګوره خپل پاکستان خوږ دی د پاکستان نه پس راته بیا خیبر پښتونخوا خوږه او د خیبر پښتونخوا نه پس راته بیا خپل ضلع دیر خوږ دی او د ضلع دیر نه پس راته بیا خپل واړی خوږه خپل تاڼه تحصیل راته خوږ دی ولې چې هر هغه سړی لاول په ملک ننګ دی بیا په صوبه ننګ دی بیا په کلي ننګ دی په علاقه تاڼه تحصیل او د تاڼه تحصیل نه پس مې بیا په خپل کور او په ګاوڼ او په محله باندې ننګ دی پوه شوې نو هر سړی په دې باندې پښتانه پوهېږي پښتنو دیو د نن تاریخ نه داره دیو د هغې ورځې نه را شروع کړي دا پیج رپورټ کوي دیو په دې باندې نه پوهېږي چې دا څونه ویډیوګانې زما د هر پیجونو نه روان دي هر پاکستاني پسې شیر کړي دي هر هغه انسان چې دی زما ویډیوګانې پسې د خپلو پیجونو نه شیر کړي بیا هم داسې احساس پیدا نه شو بیا رسم احساس پیدا نه شو چې د یوسف جان شاګردان زما سپورټ یې کړی زما ویډیوګانې شیر کړي بیا رسم احساس پیدا نه شو چې ستاسو خپل له 400 خلکو پیجونو والا رتنګي علم خان شیرپاو ته زه دا ویم واوره چې ستا رتنګي له 400 خلکو زما سپورټ وکړو او زما په سپورټ کې راپاسېږي چې تاسو غلط کې پیملیانې څوک د چا نه یادوي میاندې څوک د چا نه یادوي بیا رسم احساس ونه شو چې د ملیشیا نه نادرخان ناپاسېدو د میډیا او هغه هم پاکستاني او زه هم پاکستاني یم تاسو هم پاکستاني یئ او زما سره په اواز کې شرکت وکړو بیا رسم احساس ونه شو چې ولی خان ماما د دوبۍ نه راپاسېدو چې دیو غلط دي او په دې لایب کې رالی بیا رسم احساس ونه شو د میډیا کسان نه ته یادوم لږ داسې سوچ په وکئ په لکناز روډ چې زموږ د ریاض نه راپاسېدو او زما په دې پیج کې لایب راغی چې ناروا شو د دیو غلطي کړله څوک د چا پیملي د میډیا دپاره نه یادوي بیا رسم احساس ونه شو زما د دیر د تاڼونو چې پولیس زما څه پلاوي کال راله او سینې راسه وټپولې چې موږ دسه ولاړ یو بیا راته احساس ونه شو عام عوام چې ما په کالونو باندې راواغسته چې وروره ته زموږ ورور یې او په تا کې هېڅ غلطي نشته موږ نه څه شاڼه بشاڼه کړي بیا رسم احساس ونه شو ما راته ووایي چې خپل کمنټس چیک کوئ زموږ کمنټس چیک کوئ د هغې نه پس چې خپل کمنټسونه مو وکاته زما دا دی وګورئ په لاین باندې پراته دي لاین پراته دي چیک کوئ زما د پیج کمنټسونه بیا رسم احساس ونه شو ورسه نه شو هر سړی په ځان باندې خفه کېږي زیشان ته زه دا وایم چې ما څه خیال ستا د پیملۍ ساتلی دی څه خیال نو الحمدلله زه به درته دا ووایم چې زه د میډیا کس یم او زه د ملک خلاف خلکو له خلک پوهې ستا کار څه دی طاهر خان لالا به خوږې ویډیوګانې کوي غرونو ته به ځي چکرې به لګوي مدد به کوي د خلکو سره هره طاهر خان کار شو صحیح ده زما بل رور به هغه به د غریبانانو سره مدد کوي وس په امداد هر څه به ورسره کوي زما بل رور به هغه به د پاکستان د غرونو نه ویډیو کوي د سیندونو نه به ویډیو کوي پاکستان به مشهوروي زما به بل روري د هغه به بل کاري زما کار
د پاکستان سپورټ دی. د چا سپورټ دی؟ د پاکستان. د عیسائی، د آرمي او د ملک هر هغه دشمن له جواب ورکو. که زم خوږې خبرې شروع کړم، طاهر خان هم خوږې خبرې شروع کړي او بل هم شروع کړي او بل هم شروع کړي او بل هم شروع کړي او د ورځ ته ورځ خلک زمونږ په ادارو پسې راپاسي، په زرګاو خلک زما استاد سکول خلاف راپاسي، د مدرسې راپاسي، د دین راپاسي، د اسلام راپاسي او ما او تا چپ یو. نو کله به موږ تپوس کوو چې کله راله په دې سټ باندې خپه کېدي بیا به تپوس کوو او چې په ملک باندې ننګ ونه کوي نو دا راته ووایي چې د ملک مثال خو د کور دی. په ځان باندې ته بیا ننګ کولی شي؟ په ځان ننګ کولی شي؟ نشي کولی. ملک زمونږ ملک دی، ملک زمونږ ملک دی. هلکه په دې ټیم کې ګوره واټساپ زما بند دی. د الله د رضا لپاره سوال درته کوم یار، په دې ټیم کې اوس ماته میسیجونه مه کوئ. ما په زرګاو میسیجونو کې زه وګرځېدم، ما میسیجونه راواړول او ټرت میسیجونه راله، دلته زمونږ غار سم تباه او برباد کړه. ټوله ورځ زه هسې ناست یم، ما ته میسیج نه راځي، هسې برناقضه ناست یم، ما ته میسیج نه راځي. هر څه انلاین دي. لږ قلار شئ. قسم دی چې ملګرو په دې پسې ما روغ یوه ګنټه خرابه کړه، روغ یوه ګنټه. مکوئ میسیج، مکوئ. زه چندو والا نه یم، فونډیشن والا زه نه یم، چندو والا زه نه یم، مړو خښولو والا نه یم، مړو راوښکو والا زه نه یم. میسیج مکوئ چې صحیح دلته مخامخ یې لیکئ. د 30,000 د 35,000 میسیجونو کې ته وګرځه دغه تیرا بار کړه، ټرت ته ماته میسیج وکړي. ستا په سر هسې ضروري میسیج تا ماته میسیج وکړو. نه کوم د لالچ مرګستیا د بېغیرتو سړو څه د بېغیرته سړي څه د لالچ مرګستیا زه نه کوم چې دلته کم ډالر راغلی دی زما ویډیو شیر که، زما لینک شیر که، زما ویډیو شیر که، زما لینک شیر که، زما ویډیو شیر که، زما لینک شیر که. وایي علم پسه دی او سید عالم پسه دی. ستا ویډیو شیر که او ستا لینک شیر که. ستا ویډیو هر دلس د خپل لالچ دپاره راغلی یی، چې کم دلم راغلی د خپل لالچ دپاره راغلی یی. بېغیرتو چې انسان د انسان بچی هغه ټوله دنیا خوښوي، هغې ته چاته وینا نشته چې ته زما لینک شیر که، ته پالو که. زما د دې پیج له اولنۍ ویډیوګانې ګورئ، په یوه ویډیو باندې تاسو وګورئ چې ما لیکلي چې لایک یې کوئ، فالو یې کوئ، او که په څو مې لیکلي نو اوس مې لیکلي. زما تعلیم نشته، د تره زوی مې راغلی هغه پې دا لیکایي کړله. زما تعلیم شته نه چې زه پې لیکل وکړم. د لالچ دوستانه د بېغیرته سړي کار دی، د دوس سړي کار دی. د لالچ دوستانه نه کوم او نه مې لالچي ملګری لګي. لالچي سړی دی سبا له قسم دی چې چا پې 2 روپۍ ورته ووي سبا له دې بېزتي هم کوي. قسم دی چې سبا له دې په دیره کې هم خوټې وایي، سبا له دله په کور او په خاندان کې دله هم خوټې وایي. لالچي سړی هغه سړی. زه درته لالچي سړی دا اوس ښیم که نه، موږ لالچ نه کوو او نه چاته دا وایي چې ما لایک کوم ما پالو که. چې د چا خوښ یم او په خپله لایک کوي او پالو کوي، چې د چا بدې شم زما 1000 پیرې بدې شي. څوک رانه 1 پیره نفرت کوئ 100 پیرې دنه نفرت کوم. چاته 1 پیره سپخ کارم 1000 پیرې راته سپخ کاری. د لالچ ناسته پاسته به نه کې. ملګرو قسم دی زما دیو خاندان یاد کړو، فیملي یاده کړوه، صحیح ده. ما ته چا دا ونه وي چې وروره غلط کار یې کړی دی، موږ ستاسو ولاړ یو سپورټ په دله وکړو. وایي وروره داسې چل وکړه چې موږ له لینک شیر که زه دله ویډیو درلېږم په ما څه دي او دا ته ما ته څه وې، زه څه ویم، زما څه دي، زما په زړه باندې اور به لګي، دا ته څه وې. وایي ستا واټساپ بند دی. زما واټساپ به بند نه وي، زه به واټساپ بندوم نه چې دلګان نه ته میسیج وکړي وایي زما ورور ورک شوی دی، زما پلار ورک شوی، ویډیو جوړه کړو. چې ویډیو جوړه کړي 10 منټه پس و سړی را پیدا شي وایي تا ویډیو ولې جوړه کړله، نو بیا به غې نه، بیا پسې هر څه بندې نه. قسم دی په پاکستان کې طاهر خان د سړي بچی دی، هغه وایي که خپل عزت غواړئ چاله جواب مه ورکوئ. دا خو زه د نه سړي بچی یم، که څوک په واټساپ میسیج کوي سلام علیکم وروره، زه چې په ډډه واړم وعلیکم سلام وروره. که څوک په ټیک ټاک کې کمنټس کوي وعلیکم سلام وروره. که څوک دلته میسیج کوي ما ځان په خپله سپک کړی. قسم دی چې ما په خپله ځان سپک کړی دی، چې زه سپک نه یم. ما به تاسو له جواب نه درکولی، چې زه تاسو له جواب درکوم بیا راته سپک مه ګورئ.
مرګرو قسم دې زه نیمه ګنټه ناستم ما یې زه به لایف ویډیو کوم زه په دې میسجونو پسې ګرځېدم نیمه ګنټه دلته زه په دې ځای باندې ناستم او د دې ځای نه دې ځای ته زه شوم او دا ټرت هغه هر څه یې تباه او برباد کړو. لالچي سړی مې نه لګي روژانه لالچ که د لالچ په نظر باندې یو سړی راځي زه راته دا وایم که زما پلاره مې د پیج نه وځه د پیج نه وځه روژانه د لالچ په نظر دلته هېڅوک هم نه غواړم لالچي سړی نه غواړم لالچي سړی دی سبا له په نیمه لار کې شرمئ لالچي سړي لکه چا 2 روپۍ ورکړئ بیا راپسې کنځلې کوي ویډیوګانې راپسې جوړئ کونه وله ورکوي ځان پېغئ بیا دا سوچ نه کوي چې دا د زه د چا مور یادوم د چا خور یادوم د چا ښځه یادوم پرتوګ وباسي بیا مرګرو دلته چې څوک اپوزیټ کمنټس کوي جواب ورکوئ ما چې دا راته خول نه وي زه دنه قلاریږم چېرته او دا ویډیو شیر کوي سړی ته مړی پروت دی نن سبا داسې وخت راغلی سړي ته به مړی پروت دی او دې مړي له څوک ګوتې نه وروړي توبه مې استغفر الله داسې وخت ته موږ پاتې شو هغه مړي له څوک ګوتې نه وروړي چې موږ دا مړی راوچت کو مسلمان دی هغه ته تصویران تې وباسي ویډیوګانې تې کوي موبایل به ولې نیولی د خپل فیسبوک دپاره د خپل ټیک ټاک دپاره د دوس زامنو د دله زامنو داسې محبت د پاکستان څه وکړي چې داسې مخامخ ورسه ناست یو خلک داسې محبت کوي لایق کوي دی او پالو کوي دی داسې محبت د پاکستان څه وکړي د پاکستان دپاره داسې سوچ وکړي خلک وایي ستا څه ټیلنټ دی زما دا ټیلنټ دی ما د پاکستان جنډه د دنیا ګوټ ته ورسوله په ټیک ټاک کې په انسټاګرام کې په یوټیوب کې د پاکستان جنډه مې د دنیا ګوټ ته ورسوله زما دا ټیلنټ دی زه راته خپل ټیلنټ وښیم زما ټیلنټ درته وښیم زما د ایسای نوم ما په دنیا کې الحمدلله کوشش کړی دی چې روشن یې کړم او روشن کوم یې تر زندګۍ پورې د خپل آرمي سپورټ مې کړی دی دنیا ته مې الحمدلله رسول او رسوم یې زما دا ټیلنټ دی د خپلو ادارو سپورټ مې کړی دی دا زما ټیلنټ دی په خپله جنډه مې ننګ کړی دی دا زما ټیلنټ دی د خپل ملک په عوامو باندې مې ننګ کړی دی دا زما ټیلنټ دی په خپلو مشرانو سیاسي مشرانو باندې مې ننګ کړی د مرګ دشمن نه مې جواب ورکړی دی دا زما ټیلنټ دی د عمران خان صاحب د مندر خلاف می قدم یخره د سید ولی شاه پی ټی آی پیج چې زما خپل مشر دی زما وزیر اعظم دی زما پارټۍ مشر دی ما اختلافات کړي د زما ټیلنټ دی ما د محمود خان اختلافات کړي چې د مجرمانو له سزا د ظالمانو له سزا ورکړي چې چا پردي بچي